بسم الله الرحمن الرحیم. لسمه سپاره تلاوت شو. د دې سپاره کې الله جل شانه د جهاد او د قتال فی سبیل الله تذکرہ کړی دی، تقریبا نصر نه در اخره پورې. دې نه مخکې سورتونو کې شی و او په دې کې د یو جنگ واقع د غزوه تبوک. خو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته الله پاک فرمایي یا ایها النبی حرض المؤمنین علی القتال. اے پیغمبره مسلمانان د کفارو سره د جنگ د پاره اغي او پاروا پای سوا ترغیب ورکو بیدارې کا داسې خبره کول چې هغه سره سره هغه کار او عمل ته تیار شې د تحرید وي. د الله رسول صحابه کرام هغه ته بدا ترغیب ورکول تعلیم به ورکول او چې کله به په یو علاقه باندې حمله کول نو بیا به الله اکبر وي او الله اکبر چې به صحابه کرام کې به نور جوش او جذبه رااله بیا به خطرې کې سره جنگیدل. مکه مکرمه کې چې کله و نبی کریم صلی الله علیه وسلم جهاد نو فرض شو او چې کله مدینه منورې ته راغلل نو بیا جهاد فرض شو، خو دفاعي جهاد دي ته وایي چې دشمن حمله وکړي په علاقه باندې نو بیا ټول مسلمانانو باندې لازم ده چې هغه د هغې مخنیوي وکړي. او بیا وروسته حکم رالو د اقدامي جهاد. اقدامي دي ته وایي چې بیا مسلمانان مضبوط شونه بیا وزي کافرو باندې به حمله کوي. اول باغی ته دین اسلام دعوت ورکړي چې مسلمانان شټیک ته کنینو بیا به باغی باندې حمله کوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم بنفس نفیس مبارک پخپله تقریبا 20 یا یو کم 10 جنگونو کې حصہ غشتي پخپله مبارک تل او د سیرت په کتابونو کې هغه جنگونه ذکر دي. امام بخاری رحمه الله جلد ثانی ابتدا د مغازی نه کړی دی، باغی کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د غزوات او تذکرہ ده او ټول جنگونه چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په زمانه کې شوي دي 150 جنگونه شوي واړه او لوی. نو د الله رسول بو مؤمنان چې کوم دي نو هغه ته هرول ترغیب به ورکول. کوم سړی چې اس د جنگ لپاره اوساتی نو د الله رسول فرمای الخيل معقود فی نواسیها الخير الی یوم القیامه. د اسونو په تندو کې الله جل شانه تر قیامت پورې خیر ځکه هر فوج چې غزان قوی او مضبوط بولی هغه خامخه اسونه ساتي. اوس هم د ټینکونو د جهازونو زمانه ده نو فوج سره اسونه وي نو اسونه ساتل ضروری دي. یو سړی اس ساتل دی هغه د جهاد لپاره ساتل نو حدیث مبارک کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې څومره پورې دته جلب چولې دی پخپکه وته پایې چولې د موګي سره تړلې دی او غپړې او ګد دی څومره سری هغه ټول واخه چې خوري نو هغه بتل د میزان کې د دې سړی پکاته کیږي چې څومره وبس کې په نیر باندې تیریږي او وب د پاره پتل د میزان په چابړي کې تللې کی. اسی د جهاد په نیت ساتل دی اگر که ضرورت پیښ نشو. او حدیث مبارک کې د اسونو 3 قسم راځي. یو دا راځي یو هغه راځي چې هغه د دنیا د پاره ساتلې نو پاره کې نه ګناه شته او نه ثواب شته. ته وې چې زه په پټی ته لاړ شم فلان کیږي ته په لاړ شم لکه نن سبا چې خلک په موټر سایکل کیږي په خوا د دې په ځای باندې اسونو باغې وتلل. دریم هغه استه چې هغه د فخر د پاره مباحات د پاره د تکبر د پاره ساتلې چې زه پاس باندې سور شم چې زه غټ سړی ښکارم متکبر. نو دی باره کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دا سراسر د لپاره وبال دی ګناه کې راځي. کوم سړی چې نن سبا وسله او ټوپک ساتلی تماچا ټوپک دا غي هم دغه 3 قسم دي. یو هغه دا چې هغه د جهاد او د قتال فی سبیل الله په نیت ساتل دی چې ضرورت پیښ شي نو زه په دې باندې کافرو سره جنگېږم د الله د دین لپاره په دې کې ثواب دی. دویم هغه دی چې هغه د خپل حفاظت لپاره ساتلې دا سیزه کې کور دی چې یاره دا چې تر ډاکو را نشي غل را نشي د حفاظت لپاره ساتل نو دا ساتلو کې نه ثواب دی نه ګناه. او دریم هغه دی چې هغه د دشمنی طرفګنۍ لپاره ساتل دی بل لوټلو لپاره ساتل دی یا که جنگ جوړ شنو زبر ټوپک او تماچې تلاش کم نو پدې کې ګناه ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث مبارک کې صحابي ته وایي چې دا څه وخت براشي مسلمانانو به یو بل نختی نو دا الله رسول الله صحابي ته پوښ کې چې یا رسول الله زسو کوم وته فرمایل چې کور کې ټاټ پورې اون خلا په کمره کې کوټې نه بهر مروز او کتور د سړی نو دغه موقع کې د مسلمانانو د فتنې په دوران کې هغه تور چې کوم نه هغه تو اوه
په کاڼي باندې اوه هغه داسې که چې خوله ورته ماته که یا ورته خوله واړو چې هغې باندې ته جنګېدی نه شي. بهر حال د دې وسلې چې په دې نه ساتلی شي نو ګناه ده. او بیا د تبوک واقعه په دې کې ذکر ده، په هغې کې د منافقینو ذکر راځي. منافقینو باندې کولې د الله رسول نه ځان پاتې کړو، جنګ ته لا نړل. او چې کوم خالص صحابه وو هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم سره ټول تلو. یو صحابي دی ابو خیثمه، هغه وایي چې پیغمبر علیه السلام اعلان وکړو چې ځئ تبوک ته. زمانه داسې وه چې باغونو کې میوه پخېده او سخته ګرمي وه، او د تبوک ته چې کومه لار وه هغه سرې شګې وې، په لاره کې ونه نه سوری نه هیڅ هم، او بیا باغونه پرېښلو او بچي او ښځې پرېښلو. نو دی وایي چې وایي رسول الله صلی الله علیه وسلم سره د صحابه ووتو، لښکر روان شو. ما وی چې ځم زه لا نړم. چې څنګه باغ کې ناستم ښځې راته د ونې د لاندې چړکاو کړی و، اوبه یې چړکاو کړې وې، پوزې یې اچولی او تازه کجورې روشو کولې، ما ته یې کېښوی، یخې اوبه پرتې وې. صحابه کرام دې ته د مزو ژوند وایي. ما وی چې یو طرف ته دا عیش چې حسین او جمیله ښځه مې مخې ته ده او کجورې راته ایښي دي، اوبه پرتې دي او سوري ته ناست یم، او بل طرف ته د الله رسول تللی دی، هغه په نورونو کې مزل کوي. وی فوراً مې هغه هر څه پرېښول، ښځې ته مې ویې زه لاړم. صحابه داسې خلک وو. په اوښ باندې مې خپره واړوله او اوښ مې ځغلولو. رسول الله صلی الله علیه وسلم لښکر مې صحیح کړو. پیغمبر علیه السلام ته صحابه وایي چې یا رسول الله شاته څوک را روان دي چې دشمن دی که خپل دی؟ نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وفرمیل کن ابا خیثمه، ابا خیثمه هو جا، ابو خیثمه وګرځه، یعنی دا ابو خیثمه دی. او لري نه خو سوری او پته یې نه لګېده چې نږدې راغلو. نو ابو خیثمه و چې څنګه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلي. دغه واقعه مخکې دی 11مه سپاره کې انشاءالله د تبوک ذکر کیږي.